زیم نقیب الله د کورم سټوډنټ یونټي وایس پریزیډنټ دغه نن چې کوم احتجاج ارینجمنټ شوی دی دا صرف د وجې نه شوی دی چې کومې د کورمې کې کورم ایجنسي کې کومې د یک طرفه فیصلې کېږي او د یک طرفه د حکومت یک طرفه پالیسي په وجې باندې شوی دی. کورم کې لکه څنګه تاسو په علم کې به چې بګن بازار په 22 نومبر باندې مکمل طور پر هغه وسوځولی شولو. هغه نه بعد اوس په بګن بازار باندې دوباره اپریشن هم شروع دی. مو حکومت ته دا پیغام ورکوو که چېرته کورم کې پایدار امن دپاره د اپریشن ضرورت بالکل په لکه څنګه په اهل سنت باندې لګیا دی روان دی وشولو منداسې د په اهل تشیع او په پړه چنار باندې هم وشي ځکه هلته کلادم تنظیمونه موجود دي لکه هغې کې فاطمیون زینبیون او دغه پاکستان کې بین تنظیمونه دي په کار د دې خلاف ته هم اپریشن وشي. ما نام سمیع الله دی. ما د پرچنار سیټي سره تعلق دی. مو په 2007 کې آی ډي پی شوي یو پېښور کې موجوده پاتې کېږو. زه د سنی ایجوکیټډ کونسل پېښور وینګ پریزیډنټ یم. ایمو مطالبات حکومت نه دا دي چې د پاکستان جنډا سوځېدلې دی د هغوی خلاف اپریشن دی وشي. د بیروني مداخلت چې کوم په کورمې کې دی د هغوی خلاف د اپریشن وشي. کالدم تنظیمونه دي بالکل شته ادارو ته پاته دی سترګې دي ما پټوي. بګن باندې حمله چا وکړه؟ اسمان نه خلک راکوش شول ورک شول. ګناهګار څوک دي؟ حکومت هلته شته یا نه؟ فوج شته یا نه؟ ادارې شته یا نه؟ صوبایي حکومت دلته شته یا نه؟ پاکستان تحریک انصاف دا یایي بار بار چې موږ د انصاف علمبردار یو. ما بګن وسو بګن سره دا بګن ایمو 55 دیهات وسول. 55 دیهات نن پورې څوک مجرم گرفتار نشو چاته سزا میلاو نشوه. روغ کلی سیزي ماشومان مړ کېږي. سپینګیرو سرونه په فوجي کیمپونو باندې کېږدي. نو آیا دغه ریاست سفر کوم طرف ته روان دی؟ مو به حیثیت پاکستانی دا گزارش کوو ادارو نه ملک نه وزیر اعلی نه وزیر اعظم نه پاک فوج نه خصوصا پاک فوج نه مو ډېر امیدونه دي چې کم سے کم د دغو کالدم تنظیمونو خلاف سټریک اپریشن وکړي او د کورمې کې امن صرف کې وندال یاره دی چې دوی خلاف ایکشن وشي. بګن سوی دی مظلوم خلک په کیمپونو په ټینټونو کې پراته دي. د هغوی تعلیمي میدان تباه و برباد شو. د هغوی کاروبارونه تباه و برباد شول. تعلیمونه تباه و برباد شول. گزارش کوو چې د هغوی د تکلیفونو د مشکلاتو مداودې وشي. زه رسول ګل پاکستان تحریک انصاف ډسټرکټ کورم پی ټی آی. نن چې کوم ایمو کورمې لوور کورم بګن والا کوم خلک راغلي دا هغه خلک راغلي دي چې متاثره شوي دي. دو کورونه سوځېدلي دي او کورونه تلو شوي دي او دو ته اوسه پورې هغه معاوضه میلاو نه شوه. دا راغلي چې موږ ته خپله معاوضه میلاو شي او موږ ته کوم څه مطلب نورو ته میلاویږي هغه حق ته موږ ته هم میلاو شي. نو دا صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې دا د موږ ته فوراً دا شی موږ ته بحال کړی شي.